علیکم. نننۍ ویډیو زموږ د خرمشاه په باره کې ده. خرمشاه وایي چې پاکستان د ښځو لپاره خوندور هېواد نه دی. عزتمنو د دې هر څه نه مخکې درته یوه داخلي وکړم، که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وي حتمن درسه زموږ دا چینل ته سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ډالۍ نشان ووایئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. په ټیک ټاک نه مشهور شوې جینۍ خرمشاه وایي چې پاکستان د ښځو لپاره خوندور هېواد نه دی. پاکستان د خرمشاه چې د ټیک ټاک ویډیوګانو نه یې شریعت ترلاسه کړو او د دغې نه وروسته پاکستانیانو سیاستدانو سره هم ولیدل شوله چې رسنو ورته برخه انکشاف ورکړه. د تلویزیوني رسنو د هغې شوې داسې ویډیوګانې خو مې خورې شولې چې د پاکستانیانو د چارواکو سره نږدې نه لیدلې. د دې جینۍ غیر اخلاقي ویډیوګانې هم خورې شولې او چا سره تر هغه کسانو تر اوسه پورې نامعلومه دي. خو همدغه شانتې وایي چې د پاکستان د سیاستدانو د چارواکو ډېرې داسې ویډیوګانې ورسره دي. کو د دې خبرو نه کو خبره شوه نو د هېواد په یاد د چارواکو سخت بدنام شي. خرمشاه نه یوازې داسې په رسنیو کې ډېره ښکته پورته کېږي. د پاکستان د حکومت په سیاستدانانو کې هم د څو ځل یاده شوې ده. په پاکستان کې ویل کېږي چې خرمشاه دویم کندهارۍ بلوچۍ ده، ځکه چې کندهارۍ بلوچۍ هم د خپلو سیاستدانو ویډیوګانو سره ډېره مشهوره شوې ده. په 2014 کلونه کې وژل شوې ده. دغه شانتې خرمشاه هم ډېره بېباکې ویډیوګانې خوروي، خو هغه وایي چې کندهارۍ بلوچۍ یوه ډېره تکړه ښځه وه. یو څو ورځې مخکې د خرمشاه د پاکستان د یو وزیر شیخ رشید سره یوه لانجماره ویډیو هم خوره شوې وه. د دغه ویډیو نه وروسته خو بیا دا خبرې هم وکړې چې شیخ رشید هغه وخت دی ځکه چې د هغې یو ملګري سره یې واده کړی دی. ځکه چې شیخ رشید هغه یو سیاستدان دی چې ویل کېږي چې تر اوسه یې واده نه دی کړی. نو خرمشاه د دې خبرو نه بیا وروسته داسې خبرې ویلې دي که زه چلته کې دروغ وایم شیخ رشید دې راشي او په قرآن دې راته لاس کېږدي او دا خبرې وکړي چې دا خبرې دروغ دي. خرمشاه تازه خبره یو برطانوي رسنیو سره په خپله مرکه کې ویلي دي پاکستان د ښځو لپاره خوندور هېواد نه دی. د دغې نه وروسته بیا د تلویزیونو رسنیو کې د سختې نیونکې شوي دي. عزتمنو بیا یې د اخر کې دا خبرې کړې دي چې په پاکستان او یو واحد شیخ رشید دی چې پې واده ګرځېدو او ما سره یې واده ونه کړو. عزتمنو ستاسو د دې په اړه باندې صحت د حتمن لاندې په کامل خپله د رایه ته حتمن ولیکئ. یو اخر یاد نه لرم که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وي حتمن زموږ دا چینل ته سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ډالۍ نشان ووایئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.